د بې پولې خبریالانو نړیوال تنظیم RSF پاکستان کې په پوج د نیوکو عمل ته د جرم د بڼې ورکولو لپاره په مجوزه قانون سخت اندېښنې ښکاره کړي او دا قانون یې د صحافت ازادۍ ته یو ستر ګواښ بللی دی. RSF وایي چې د نوي وړاندیز کړی شوي قانون الفاظ بې کچه مبهم دي او د دې د تباهۍ ډکې اغېزې سخت کال په کېدونکو عامو انتخاباتو کې دی شي. د خبریالانو نړیوال تنظیم د وزیر اعظم شهباز شریف نه غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه د دې مجوزه قانون مخه ونیسي. په تجویز کړی شوی قانون کې په پوج تنقیدي تبصرې کوونکو لپاره د 5 کالو د بند سزا تجویز کړی شوې ده او مطبوعات وایي چې مرکزی حکومت د دې ترمیمي قانوني مسودې پارلمان ته د وړاندې کولو لپاره تیاری کوي. په پینل کوډ کې ترمیم په مسوده کې یو نوی باب 1500 تجویز کړی شوی دی چې له هغې د مخې به د عدلیې یا پوج د ادارو یا هم د دې ادارو د کمغړي په ضد د سپکاوي یا د رسوا کولو په خاطر ورکړل کېدونکي بیان ورکول او خورول جرم وي او په دې جرم به د 15 کالو د بند او 10 لک روپو جرمانې سزا وي. د بې پولې خبریالانو د سازمان د ایشیا پیسفیک څانګې مشر ډینیل بسټر ویلي چې دا ترمیم به د فوجدارۍ په ضابطه هم عملي کیږي او د دې نوي باب یا مادې سره به پولیس هر یو تن بغیر د ورن خودلو نیول شي. تنظیم وایي چې د نوي ترمیم له مخې کو د پولیس لخوا یو نیول شوی سړی جیل ته ولېږل شي نو خو د عدالت نه بهر په شوي جوړجاړي د هغه تن د ضمانت یا خوشي کېدو نه انکار کیدی شي. ډینیل بسټر د وزیر اعظم شهباز شریف نه غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه د دې مجوزه ترمیم مخه ونیسي او ویلي دي چې کو دا ترمیم چرې په یاد قانوني مسوده کې وشي نو لامل به هر زیاتې ستونزې سر راولاړ کړي. هغه وایي چې دې قانوني مسوده کې د موجوده افهام لامل پولیسو ته د صحافیانو په ضد ترخه ده زیات انتظامی اختیارات په لاس ورتلی شي. خالدا چې دا قانون په واضح ډول یوازې د مسلح ځواکونو په اړه د سرقم تنقیدي تفسیرو د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی. د نوموړي په بیان کې ویل شوی چې دا قانوني ترمیم په یو داسې وخت کې مخې ته وړل کیږي چې پاکستان کې په راتلونکو څو میاشتو کې د عامو ټاکنو هیله کیږي او په داسې حال کې دا ترمیم د جمهوریت عمل په وړاندې سخت خنډان راولاړولی شي. پاکستان کې د پوج او عدلیې بدنامولو په سر د بند او جرمانې د نوې قانوني مسوده رستو له هغې تیار کړل شوې ده چې په دې رستو کې په ټولنیزو رسنیو د پوج په کړنو سختې نیوکې شوي او عدلیه هم د پوج د اثر لاندې ښودل شوې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د بې پولې